ګرانو کتونکو د دغه لوی تقریب خبره کوو چې د دغه ماشومانو په اعزاز کې را جوړ شو. اخترجان صاحب ما ذکر نور کړی، یو خو سټریس ډېر زبردست چلو او بل خواري یې ډېره زیاته وه. اتفاق ته ګوره یو بچی د سره ملاس کې واډو دي، موږ دې سره به خبرو کوو. نه اخترجان صاحب یاد هم پکې راغلی چې دوی د سکول دی. بچی خپل تعارف وکړه. السلام علیکم، زما نوم ثنا دی. زه ډېره خوشحاله یم چې ما دا ایوارډ واخیستو. دا زما ته د خپل محنت صله میلاو شوې. زه د هیبر فاونډیشن ماډل های سکول سټوډنټ یم. آینده به هم زه همداسې محنت کوم چې ما ته خپل محنت صله میلاو شي. خوشحاله په لوی تقریب کې دې واخیسته سټیج ته، او جي څه احساسات دي دغه ټایم کې چې ډېر لوی سټیج ته راوختې؟ بس سمه خوشحاله یم ما چې خپل محنت صله راته میلاو شوه. صحیح. اخترجان صاحب استاد کوم سکول دی؟ زموږ د خیبر فاونډیشن ماډل سکول تنګي روډ باندې دی. دې تقریب ته څونه وخت نه تاسو تیاری کړی؟ یاره جی موږ د اګست نه دا تیاری شروع کړو. په دې کې منځ کې داسې څه پرابلمز رالل چې هغه موږ لږ ډیلی کړو. ادروایز زموږ تیاری به په ډیلی بیس باندې وو. په ډسټرکټ چارځه کې پرایویټ ایجوکیشن نیټورک سره مور دین 1000 سکولز دي، هغه سکول وزټس او هغوی کنوینس کول. نو دا ډېر ګران کار دی چې نن ایم پی او ایم ان ای په دې کې موجود نو څونه خبره؟ یاره جی موږ خو د هغوی ته انویټیشن کارډز ورکړي او په کار ده زمونږ ګیلم جوړیږي. په کار دا چې دوی دې کې شرکت کړی. کارډ هم د چا په لاس ورکړو؟ یاره موږ په خپله جي موږ ډور ټو ډور وزټس کړي او موږ دا کارډز هغوی ته په خپله ورکړو، انویټیشنز هم ورکړو. نو زمونږ ګیله خو جوړیږي په کار دا چې دوی دې تقریب کې شرکت. مخامخ چا چا سره پکې ملو شي؟ یاره زه خو پرسنلي شکور خان سره په خپله ملو شوی یم او انویټیشن کارډ هم ورکړو. خو هغوی وایي چې نن د موږ اسمبلی اجلاس دی، نو میبي چې ما ته وخت ملوي. ګرانو کتونکو د اګست نه شروع دغه تقریب نن اختتام پذیر شو. دغه ماشومانو ته ایوارډونه او په دې کې د ایم پی او د ایم ان ای شرکت نه کول چې کم دی، نو دا تاسو په خپله سوچو کې فیصله تاسو کې چې نن دا بچی د دې د احساسات یو دا کومه خوشحاله ده، خو دې له یو ایم پی ای یو ایم ان ای د ایوارډ ورکړی وي، نو دا به څومره خو نو دا ډېر افسوس خبره ده. او برخل د دې بچی او بچیانو لپاره دعا کوو چې الله پاک یې مخکې مستقبل چې کوم دی کامیاب کړي، همدغه شانتې کامیابۍ سره مخ په وړاندې روانې ولري.